بل ورځ وزیر اعظم صاحب یو خبره کړې ده عمران خان انټرویو کې دا خبره کړې ده چیرې زنانا کم لباس استعمالوي ورکوټه لباس استعمالوي چې مطلب دغه بدن پکې ښکاری نو دا نارینه او دا سړی خو سو روبوټ نه دی دا به ورته خامخا ګوري مطلب دا څه بوتان خو نه دي اصلونو انسانان خو نه دي د چابي والا نو خامخا چې یو خزا سرتور سروي او تنگ نری لباس یې چولې وي یا دغه چې کم د پندې او پتونان او مټ ښکاری نو خامخا دا سړی به ورته ګوري نه دای به ورته بیا ګوري هغه خبره نن په امریکا او دغه په ملکونو کې سم غوبل په شروع چې دا خبره ولې کړی دا الکه دا به دومره خبره هم څوک نه کوي مسلمان به دومره خبره هم نه کوي دا خو سم خبره ده دا خو قرآن کریم کې الله پاک زنانو ته وایي چې ولا تبرجن تبرج الجاهلیت الاولى چې تاسو لکه د جاهلیت والو په شانته د کور نه امدسه ښکارا دا مروزي کورونو کې کینی مروزي د جاهلیت والو په شانته او کله ورته وایي چې خپل زینتونه مخ کارا کوي د زینت زوینه مخ کارا کوي د دې دسه مثال درونو چې کم زنانا هغه کلاو مخ ګرځي او لنډ تنگ جامې اچوي نو دیغه مثال دا سه دا کنه تاسو یو دوی ټاپي دو چاکلیټونه لګ دي دکان نه راواله یو چاکلیټ هغه مکولاو وای اماغه پنۍ کې بند کېدی بل چاکلیټ ور سره کولاو کوي اومده سي کېدی یو 2 منټه په سو ګوري چې میګیو مچان کم چاکلیټ لرسي په خبرې پوه شوي دا خسته مثال لبس دی پویواله کم چاکلیټ نه چې پنۍ لري شو هغه له میګیم رزي هغه له مچانم رسي کینی به او کم چې بندا نو دی بند چاکلیټ ل نه میګي رزي نه ولا مچ رسي د دې مثال دی هغه زنانه ده کم زنانه چې برکا چولې ده غټ پړونه په سر کړه ده جرابې چولې دي غټ لباس یې چولې ده او هغه پردو زنانه پردو نارینه ته نخکاری هغه باندې نه مچ کینی نه ولا میګي نو ته به حیا سړې کتهش په خبرې پوه شوي او چې کما کولاو ګرځي دی هغه مثال دغه د کولاو چاکلیټ ته نو خامخا ورپسې به دغه شانته خلک رزینو به ولا میګیو مچان رزي په خبره باندې پوه شوي دې وجنه قران کریم نارینه او زنانا د دې نه منې کړی دي چې دا لباس ما استعمالوا په خبره پوه شوي فواحش ته منځ دی کېږي ته چې دغه کار کوي نبی علیہ الصلوۃ والسلام پیشنګوئی ور کړی دا چې په اخر زمانه کې به داسې زنانه پیدا شي نساء کاسیات عاریات نبی علیہ السلام فرمای چې داسې زنانه به پیدا شي چې جامې به چولې وي بغیر جامو جامې به چولې وي بربنده به وي نبی علیہ السلام صحابه په مخ کې دا خبره وکړه چې دا بلا څنګه وي چې جامې به مې بربنده وي هغه نن مونږ او تاسو ته خبره ښکارا شوې کنه اسې پنمي لباس وي نور دن نه پکې ټول بدن ښکاری د ټول بدن اعضاء مکمل ښکاری پکې ظاهر وي پکې د جسم مکمل بناوټ او سنگار پکې ښکاری دومره تنګي وي یا دومره ټیټ وي دومره نری وي چې ښکته چمړې پکې ښکاری اسې پنمي لوپټوي لاندې پکې ټول وي ښکاری چې تر کمی کمی دي په خبرې پوه شوي نو داسې زنانو د پاره چې هغه نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمای مائلات ممیلات چې دا خلق ته مایل کیږي پردو خلق ته مایل کیږي او خلق دای طرف ته مایل کیږي نو دغه زنانه به د جنت هغه بوی چې کم دی هغه هم الله دای ته نصیب نه کی جنت دی بوی نه هم الله دا محروم کی داسې زنانه نو دی وجه نرونو نارینه او زنانه ټولو ته قران دغه وی چخکارا او پټو فواحش او بے حیاي ته منځ دی کیږي الله دې ملک او توفیق راکړي